د اسمانو فرشتو هم د په اسلام باندې خوشي مناوله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په اسلام باندې په اسمان کې فرشتو هم خوشي مناوله. صحیح ابن حبان کې دغه روایت موجود ده. حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای و چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اسلام راوړ بیا په یو وخت کې جبرائیل امین راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای یا محمد لقد استبشر اهل السماء باسلام عمر وای دی اسمان والو فرشتو یغو هم د عمر رضی الله تعالی عنہ په اسلام باندې خوشي مناوله. څومره غټه خبره ده. د زمکه ول خو ځان ته خوشي مناوي د اسمانو والو هم خوشي مناوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو اسنه بیان کړي وای اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن هشام. یا الله د عمر رضی الله تعالی عنہ په ذریعہ سره اسلام ته تقویت ورنصیب کا قوت ورنصیب کا. بیا هغه وجوه چې په حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کې دلری بهادری طاقت شجاعت دومره زیاتو چې الله تعالی د اسلام توفیق ورنصیب